کتونکو علب خان شیرپو یم د 400 کې زموږ یو داسې تعلق او رشته ده چې دې کې دا ډېرې زنانه زه داسې پېژنم ځکه چې دوی زما دفتر ته راغلي فاونډیشن ته راغلي د هغې نه وړه غوړي چې چیني په روژه کې وړلي دي خو ډېر ځینو کې دغه زنانه ناستې وي ډېر خلک ورته په بد نظر ګوري چې یاره دا خو خیرمارې ته جوړې شوي دي د دوی ضرورت نشته دوی چې کم دی نو بس په دې لارو کې ناست دي خو موږ چې چېرته هم داسې زنانه لیدلي دي نو دا نن موږ په کیمره رالو چې دا هم د دې 400 د دې علاقې دي نو دوی ته موږ د سړو کپړې د زنانو کپړې او دا نوې کپړې دي ورکه بصیره تاسو د کوم ځای ته د کوم ځای تاسو د کوم ځای تاسو تاسو صدریاب او ګلشن آباد بالکل والی شوي تاسو مونږ هم د صدریاب تاسو د ګړې تاسو تاسو او ته بیلي کورونه تاسو خیالي تاسو د کوم ځای جندي سره ته د کوم ځای تروري خیالي تاسو خوشحاله یې مولانا محمد شفیق صاحب ته دعا کوي ښه په دعاګانو کې یاد ساتئ ښه په ارام نه ټول له ورکوي ټولو له ورکوي د ماشومانو کپړې هم درکوي د نارینو کپړې هم درکوي کتونکو دا دي په دغه کپړو باندې موږ سره چې کومې کپړې دي دا بالکل نوې کپړې برانډ کپړې قاري صاحب دا کومې زنانه چې دي هر ځای کې ناستې خلک ورته ډېر په بد نظر ګوري خو الحمدلله چې کوم ځای کې نو موږ زنانو له چې کوم دی نو کپړې ښه په وار پر مقدار کې ورکړي ورسره هم پوډ ورکړی دی ورسره هم هر څه ورکړي دي بالکل جی او ما ورته ومې علب خان صاحب ستاسو په وسط چې ما بس تقسیم کې پې ښه ډېرې او دې ته مې وي چې بیا هم بل ځای کې ګورې چې هم نه وینم او ځکه خلکو راباندې شکونه کوي چې دا ځان له ګاډي کړي او ګرځي ورپسې خو دلته هم ښه مالامال کړي وګوره بوجۍ پې ته موږ ملګرو تقسیم کړي تر اوسه خوا کې اوس هم بوجۍ پرته ده او کېدای شي به دا ماښام پکې کور ته ورسوي او بیا دپاره دې ځان ساتي چې خلک به بیا شکونه نه کوي چې دې سوالونه نو کتونکو انشاءالله زمونږ دغه کار دی زمونږ په کار کې لالچ نشته دی کې اخلاص دی دی کې مخلصي ده دی کې په چا احسان نه دی خو دې خلکو له موږ راغلي وو دا باچاګان ګړی ته موږ راغلي وو دغه خلک ډېر زیات ضرورتمند وو خو دغې خلکو ته چې کوم دی نو بالکل چا توجه چې کومه ده هغه نه ده ورکړې نو انشاءالله دا سلسله به مخ په وړاندې روانې او دا وګوره هغه دي نورې زنانه چې کوم دي هم را روانې دي وګوره نورې زنانه هم هغه دي را روانې دي باقاعده او زه وایم چې تاسو بیا چېرته هم ځئ که نه او څوک درته وایي چې کپړې نه وی موږ له مولانا صاحب ډېرې کپړې را کړي ووایې که نه ښه موږ له ښه ډېرې کپړې را کړي صحیح ده که موږ له ښه ډېرې دې له لکه سړو ښځو هم ورکړه دغه دې له د ښځو کپړې ورکړه دې له د ښځو کپړې هم ورکړه کتونکو دا داسې کپړې دي چې دا نوې برانډ کپړې دي اوري او اورګه هغه زنانه دي هغې له ورکه دغه هغې زنانو له کپړې ورکه صحیح ده خو نورې کپړې د چا نه مه غواړئ موږ سره ښه ډېرې کپړې هم راوړئ صحیح ده که نه چې ستاسو حق بل د بل چا حق ونه والي شي د بل چا حق چې ونه والي شي نو دا به ډېره ښه هر څه به کېږي ښه صحیح ده دغه هغې زنانو له کپړې ورکه خو دغه زنانو نه به لږ تپوس کومه چې دا د چېرته نه رالي او خیر دی دغه وکړه چې ټولې د کوم ځای سیلاب والی آزادي خوشه ته ترولې د کوم ځای یو سیلاب وخلی ها سیلاب وخلی ده د هغوی د وینا مطابق دا سیلاب ځپلو مال دی او دا ټولې زنانه وایي چې موږ سیلاب وخلي موږ وایي چې دومره څه ورکړو چې خوشحالي وو د دوی او د دوی ایمانه ولې چې دا به بل چا نه کپړې اخلي نو د بل چا حق به دا کوي او داسې نوې کپړې هم ورکړي داسې نوې کپړې چې استعمال شوي نه دي دا هغه خلکو چې رالیږلي دا برانډ دی انشاءالله سلسله مخ په وړاندې بوځو مننه بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو علب خان شیرپو کیمرامین را سره یاسر خان دی کتونکو تېره ورځ موږ په ریډیو باندې یو پروګرام کړو چونکې موږ الحمدلله هر هغه کلي ته ورسېدو چېرته چې څوک هم نه دي رسېدلي خو بیا هم خلکو ته یو موقع ورکړه چې په دلبر ریډیو زما کوم پروګرام وي چې یاره داسې کم ځای دی چې هلته کې څه نه رسېدلي موږ سره رابطه وکړې نو په هغې کې دې کلي رابطه کړې وه دا باچاګان کلی دی او دا په مین روډ دی خیالي باندې دی قدرت آباد ته بالکل مخامخ دی اړخ ته نو هلته کې موږ راغلي وو باقاعده چې کوم دی د خلکو له بسترې لوښي نوې کپړې پیزار دا هم چې کوم دی نو د ځان سره روړو
چونکې دا خلک د ډېر څه حقدار دي زه هر دغه کې دا خبره کوم ځکه چې په دې خلکو باندې د الله پاک امتحان راغلی دی. خو زه تاسو داسې وایم چې دا صوفي دي دا دغه چې کوم دی لکه دا به هم چا راستولي خو دا داسې دغه ته چې د دوی د کورونو نه ټول سامانونه چې کوم دی نو هغه وړلي دي ټول سامانونه دې خلکو نه وړلي دې خلکو ته د پری میډیکل کیمپ ضرورت شته دې خلکو ته چې کوم دی د څاروو دپاره د ګیا ضرورت شته دی دا وګورئ جي دا بوټان داسې بوټان دی کې موږ اوبه هم چې کوم دی نو هغه باقاعده کېښودلې او بستره چې کومه ده نن سبا ډېر زیات ضرورت دی نو د دې ملګرو سره هم خبرې اترې کوو دا موږ ته 30 کسان یاد کړو بیا دلته کې 35 شو بیا دې ورور وی چې یاره موږ سره خوا کې بل کلی دی هغه هم پکې اډ کړه نو 57 شو نو 57 کسانو ته چې کوم دی دا بسترې او دا لوښي او دا دې ځای کې چې موږ چېرته ولاړ دلته اوس هم چقړ دی د اوبه دي ښه څه دي نوم دی صاحب محمد حذیفه څه به وایې حذیفه دا وایو چې نو حکومت راغلی دی هېڅوک هم نه دي تاسو په ړومبي ځل لالې پاکستان تحریک لبیک والا راغلی نو زموږ هېڅ چا تپوس نه کړي نه خوراک راغلی نه اوبه راغلي دي بس په خپل هم کړي دي ستاسو ډېره شکریا ادا کوو چې تاسو راغلې چې دا سامان هم موږ ته دا منظور هر څه منظور دی خو په ډېر څه قبول کړه په ډېر هر څه قبول دي موږ ته خلک موږ ړومبي رالو دلته او ړومبي تاسو رالي هېڅوک هم نو راغلي دلته صحیح موږ ستاسو ډېره شکریا ادا تا ریډیو ته بیا کال وکړو ما ریډیو ته کال تا وی چې ګپ په لګي چې دا الله داسې هم څوک نه جي ما نه دی ویلي ناسې وی مړه کې خو سړی راځي که او جی بالکل راځي خو ډېرو خلکو را سره مخکې خبر کړو خو یې را نه لیدل ړومبي ځل باندې تاسو تلل به پر ورور به مال اشارې ورکړو خو څوک په ماته نو درېدل اشارې مو کې چې دا کله ډېر خراب دي وي زه خپل غم کوي وي هېڅ هم نشته وي تاسو بچ شئ ما په ریډیو چې کوم پروګرام راوړه چې داسې ځای دی ما ته څوک وښیي چې کوم ځای کې څوک نشته چې ځان ته ځان ورسوم نو تا وایې چې یاره داسې به م وي چې دا ځای رسېدلی او بیا نن پکې رسېدو او جی بالکل داسې هم شته ستا سوچ کې وه سوچ کې مې هم نه وه سوچ خو د خلکو را سوچ نه مې اوښکې وه ځکه چې دې ته موږ اشارې ورکول دي سره بار سره روان وو کله به یو علاقې ته کله بل علاقې ته دلته وي وزیر قانون فضل شکور خان هم دوره وي کړې ده ګاونډیانو راته وي وایي د هغه هم څه امداد راونه رسېدو صرف دورې بس کوي تصویران وباسي وروره ستاسو نوم زما سبحان الله نوم دی او ړومبی خو ستاسو شکریا ډېره ادا کوم چې تاسو هم د علاقې ړومبي ځل باندې وزټ وکړو دې نه مخکې نه یو ادارې والا راغلي نه ګورمنټ راغلی بس صرف دلته سرکاري اوبه راځي اوسه پورې موږ ته دا ستاسو طرف نه وړوکی امداد هم بیا په ډېر څه باندې قبول کړو ځکه چې دا تاسو کوم طریقه کار سره راوړو ډېره مننه ستاسو موږ به ستاسو پروګرام اورېده ریډیو باندې خو تاسو هم چې رابطه وکړه نو ستاسو چې رالي نو ستاسو ډېره مننه ډېره مهرباني الفخان شرفو صاحب تاسو په پیله چانس باندې زموږ د غریبي علاقې ته رالې او ستاسو ډېره شکرګزار یو موږ چې ډېر ښکلې طریقې سره چې کوم دا کار روان کړی دی او انشاءالله که هیر خدای پاک مدینه درجه بلندې کا او ډېر ښکلی کار دی د غریبانو خلکو ته اوسه پورې بغیر د اوبو نه هېڅ قسمه چې کوم دی نو څه شی نه راغلی دلته کې څوک وایي عزت دی ما څوک وایي هغه یم او هېڅ قسمه چې کوم دی نو څه امداد نه راغلی الله دې خوشحاله ساته او الله دې په ایمان ښایسته کړه ډېر ښکلی کار دی وکړ ښه کتونکو زموږ نه خلک په دې باندې هم خوشحالي چې موږ یو ځای ته لاړ شو نو ډسپلن شور شواب نه بل د کلي مشران په دې کې وي چې هلته څوک راشي کوم میلمانه وي یا خفه نه شي نو موږ دوی ته وایو چې تاسو به غم نه کوئ به تاسو په ارام کښېنئ تاسو به موږ خفګان له نه ورکوو تاسو نه چې څوک ګیله کوي ګیله هم درله ختموو هغوی له به موږ ورکوو نو چې موږ کوم څونه ځینو ته تللي نو ښه ده هغه مشر ته به څوک ګیله نه کړي یا به د هغه کوڅې نه تللي نه یا یاره ما خو تاله لیست درکړو دونه او موږ له خو دونه رالل چې لیست یې څونه راکړي دي نو موږ پسې زیات ورکړي دي خو کم هم نه دي ورکړي موږ وایو چې یاره چاته مسله نه راځي قاري صاحب څه به وایي په دې موقع دې علاقې ته بالکل په لومړي ځل موږ راځو بسم الله الرحمن الرحیم بالکل جی اوبه سیوا راغلی دي او باچاګان کورونه دي که نه خیالي سره خوا کې او الحمدلله مستحق دی او بلکې دا سامان چې موجوده وخت کې موږ په کوم ډاک کې ایښی دی نو تاسو به دې کیمرې وساتت سره ومښئ بیا دا موجوده وخت کې موږ په لخو کې ولاړ یو زیاتره لخې دي او خلک مستحق دی او دوی چې څنګه وي چې وزیر قانون زه خو نوم یې ماله نه راځي هر څوک چې دی راغلی دی او دوی وي چې صرف سرکاري اوبو نه علاوه دلته لا څوک نه دي راسېدلی نو راورسېدو انشاءالله د دې چې نور څه ضروریات دی هغه هم پوره کوو او د قاید محترم امیني صاحب طرف نه موږ ته هدایت دا دی چې ورسې الافخان صاحب په وسطت باندې هم دلته م ورسېدو انشاءالله رسو به او کوم ځای کې چې د سیلاب ځپلو ته د یو څیز ضرورت وي انشاءالله حق به په خپل کور او دروازه باندې حقدار ته ورکوو که خیر صحیح کتونکو دا خلک د فوډ پیکج هم
نور ضرورتمند دي. دوی څاروو دپاره ګیا نشته، د دوی فصلونه بالکل تباه شوي دي. دوی ته د پري میډیکل کیمپ ضرورت دی، د دوی ماشومانو کې بیمارۍ خورې شوي دي. دوی ته د ډېر څیزونو ضرورت دی، دوی ته د نورو بسترو هم ضرورت دی، دوی ته د نورو کپړو هم ضرورت دی. نو دا خلک چې کوم دی ډېر مستحق خلک دي. صرف د اوبو نه بغیر د دوی د وینا مطابق موږ له هېڅ څوک هم نه دي راغلي. صرف دوی تاسو وې چې رالې او څمرا کړل او سترګې چې کوم دی نو هغه په لاړو شوې. مننه.